زما د ایمان او د عقیده ډیرو معزز او حاضرین او مسلمانانو ورونو، دنیا کې انسان د الله نافرمانی کوي او په دې بنیاد کوي چې بس سو وشول او هیر شول. حال دا دی چې مونږه سکو هغه هیریږي نه، بلکې د الله په نیز هر څه محفوظ دي. قیامت ورځ به قائم شي، د ژوند کې د بلوغ نه واخله تر مرګه پورې چې مونږ څه کړي دي، الله تعالی به د دې ټولو کارونو محاسبه مونږ سره کوي، حساب به کوي. مونږ چې څه کړي مونږ نه به هیر شوي، خدا الله تعالی نه نه دي هیر، الله تعالی سره محفوظ پراته دي. یو یو سیز به مونږ له مخې لکېږي او مونږ به اقرار کوو چې او دا کار مونږ کړی. زمونږ په ګناه او نافرمانی او معصیت به د الله د طرفه مختلف گواهان ودرېږي. د گواهانو په موجودیت کې به بیا مونږ د ګناه نه انکار نشو کولی. دنیا کې دا قانون دی چې څوک یو کار وکړي، په چا دعوه وکړي، نو په خپل دعوې به دوه گواهان ودرئ. دوه شرع دروغ گواهان چې ودرول، بس خبر خلاصه شو، د وګټله جانب مخالف بیا لخته وکړه. صرف زنا یو بد عمل دی، پچا دې د زنا دعوه وکړه نو بیا به څلور گواهان ودرولي، نو ټولو څیزونو کې دوه دوه گواهان دي. خو الله تعالی د طرفه چې کله په مونږه دعوه وشي چې تاسو زمان نافرمانی په خپل ژوند کې او دنیا کې کړې وه، نو الله د طرفه به اته گواهان په مونږه قائم شي. بیا به انکار ایس گنجائش نه چې مونږ به انکار کوو چې دا کار ما نه دی کړی. اول گواه به زمون په ګناه خدای قائم کی المکان، زه کمزه کې مونږه ګناه کړی دا، کم ازمکه باندې مونږه ګناه کړی دا، هغه ازمکه به گویا نشي، خبرې به کوي. تا ته به تاریخ ورځ ساعت هر سره مخې لکې چې دې ټیم کې تا ونه کړه صدا ګناه. قرآن کریم کې الله تعالی دا منظر بیان کړی دی. الله تعالی فرمای یومئذ تحدث اخبارها، په دغه ورځ باندې تحدث زمکه به بیانای اخبارها، خپل خبرونه چې څه پکې شوي دي، خپل خبرې به کوي. او دا به ولې کوي؟ بأن ربک اوحی لها، ځکه ستا رب ورته حکم وکړه چې اوس وایه بیان کوه. نو اول گواه به ځمکه ودرېږي، دویم گواه به از زمان، زمانه به گواهی کوي، شپه ورځ، سحر او مازیګر، ماسپښین او ماسخوتن، دا ټیمونه او دا اوقات به گواهی. حدیث شریف کی راضی ینادی کل یوم یوم جدید وانا فیما تعمل فی شهید.
هر ورځ نوې ورځ دا اعلان کوي، نوې ورځ چې راځي هر ورځ دا आवाज کوي انا فيما تعمل فی شهید. ته چې نن ورځ کې ګوره سکه سبا به در باندې زه ګواهي کوم، بیا به سکه ورځ به ګواهي، شپه به ګواهي ته دا ګناه کړې. دریم نمبر گواه به زمنګ په ګناه اللسان ژبه، دا ژبه و زمنګ په اختیار کې ده، موږ دروغ وایو که رښتیا وایو، کم طرف ته اړو نو اړول کېږي. قیامت ورځ قایمه شي دا به زمنګ د اختیار نه وځي، ژبه به زمنګ خبرې به نورې نورې کوي. زمنګ چې څه حالات کړي دي دنیا کې دا به بیانوي، زمنګ کنټرول به پې نه وي. قرآن کریم کې الله جل شانه بیان کوي تشهد علیہم السنتهم، ژبې به په دوی ګویا نه وي، ژبې به پې ګواهي کوي. څلورم نمبر گواه الارکان، یوازې ژبه نه، ستا د بدن چې څومره اعضا او اندامونه دي دا ټول به ګویا نه وي، دا ټول به ګواهي کوي. لاس به وایي په ما دا کار کړی، خپې به وایي په ما دا کار کړی، سترګې به وایي په ما دا کار کړی، غوږونه به وایي دا ګناه په ما اورېدلې، هر اندام به در باندې ګویا نه وي او ګواه به یې در باندې. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے فرمائی الیوم نختم علی افواہہم، نن ورځ به د دوی په خولو مهر ولګو، یعنی ژبه به د ده په کنټرول کې نه وي. وتکلمنا ایدیهم، مونږ سره به د دوی لاسونه خبرې کوي او د دوی خبی به گواهی کوي بما کانوا یکسبون، چې دوی څه کړي دي، کم کارونه چې کړي خبی به پې گواهی، لاسونه به پې گواهی، نور اندامونه به پې گواهی. قرآن کریم بل ځای کې خدای وایي دا سرمنې به پې گواهی. او الله تعالی دا منظرم ذکر کړي وقالو لجلودهم لما شهدتم علینا، دا مجرمان به د خپلو سرمنو ته ووایي چې تاسو ولې ګواهي وکړه، اوس به تاسو هم سوځئ، نو تاسو خو نه بچ کېږئ. قالو انطقنا الله الذي انطق كل شيء، هغه وایي زمونږ څه اختیار دی چې مونږ ګواهي وکړه، مونږ خو هغه ذات ګویا نه کړي چې هر شی ګویا نه کړي، اوس څه وکړو؟ مونږ ته خدای وایي خبرې کوئ، نو مونږ انکار کولی شو؟ پنځم نمبر گواه الملکان، دوه ملائکې مونږ سره مقررې دي، هغې ته کرامن کاتبین وایي، یوه ښه لیکي او بله بد لیکي، نیک عمل او بد عمل. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی فرمائی ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، پتا سدب نگران ملائکې شته، معزز دي او لیکون کی دي، او تاسو چې څه کوئ تاسو په کولو پوهه دي او هغه لیکي، تاسو اعمال لیکي. ملائکې به راشي وایي به ده دا کار کړی، څنګه انکار کوي؟ انکار گنجایش بنئ. شپږم نمبر گواه الدیوان، راجسټر به در باندې گواهی، دا بلوغ نه واخله تر اوسه پورې چې مونږ څه کړي دي دا ټول راجسټرو کې لیکل شوي دي، مونږ پسې بلا پاڼې ډکې شوي دي. دا راجسټر به راوړی شي دیوان،
دی به ګوایي یو پاڼه راواړوه یوه بله راواړوه بله راواړوه ټولې به زمونږ د سیاه اعمالو نه ډکي تاریخ هر څه به ورسره لیکل شوي دا الله تعالی قرآن کریم کې بیان کړی شپاړسمه پاره کې خدای بیان کوي سورۃ الکهف کې چې دې ته کله عمل نامه راوړی شي او دا دفتر او راجسټر ورته راوړی شي دی به ډېر خفه شي ګناهګار څه به وایي ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها دا څنګه راجسټر او لیکل دي چې نه وړه خبره پرېښې ده نه غټه پرېښې ده ټولې ضبط کړي دي او لیکلي دي دلته الله تعالی وایي ووجدوا ما عملوا حاضرا دوی به پیدا کی چې سیکړي دی هغه به حاضر مخامخ به ورته هر څه ریکارډ به درته مخې لشي د 500 شپېتو او یاو اتیاو کلونو هر څه به درته ټول منظر به مخې لشي دا به نه چې ته پې نه پوهېږې به پې دا دیوان دا لیکل دا به در باندې ګوایي وم گوا ډېر خطرناک گوا دی هغه گوا څوک دی نبی الانس والجان ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کم د شفاعت امید چې منګه کوو چا به زمونږ د شفاعت کوي هغه به در باندې گوایي په امت به گوایي الله تعالی پنځمه پاره کې دا بیان کوي فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا الله تعالی وایي څنګه به د دوی حال چې د هر امت نه به موږ یو ګواه قایم کو او یې پیغمبره جئنا بک علی هؤلاء شهیدا تا به په دې خپل امت باندې مونږ ګواه راولو په خپل امت به ته ګواه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل لک تلاوت وکړه چې زه ورته غوږ ونیسم وی ما ورته چې قربان پتا خو نازل شوی څنګه ستا د وړاندې زه تلاوت وکړم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل نه چې بل څوک وایي ما ته ډېر خوند راکوي وی ما تلاوت شروع دې ځای له چې ورسېدم فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا اے پیغمبر ته په خپل امت گواهی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته اشاره وکړه حسبک بس چې ما ورته پورته وکتل فایزا عینا او تذرفان سترګو نه اوښکې به یې دې په ژړاو چې دا بس سخت منظري چې زه به په خپل امت ګوایم علامه اقبال یو شعر ویل ډېر ښایسته شعر دی او مولانا محمد الیاس کاندهلوی رحمه الله هغه فرمایلی دی چې امید دی چې په دې شعر خدای علامه اقبال ته بخښنه وکړي د ده د بخښنې دپاره دا کافي شي خدای ته مناجات کوي و اگر تو میبینی که گناهم ناگزیر ز نگاه مصطفی پنهان بگیر اے خدا استا په علم کې چې دا دي چې زما ګناهونه د بخښنې قابل نه دي نو یو سوال کوم هغه سوال دا دی چې از نگاه مصطفی پنهان بگیر
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نظر نه په قیامت کې مونږه پټکا چې هغه را باندې گواهیونه کې هغه ونه درې کی چې هغه زمونږه د حالت او ګناه ګوري نه سبای تاسو مونږه خو دې ته امید ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به زمونږه شفاعت کوي او ان شاء الله چې کوي به الله دې پکې زمونږ استاد حصہ وکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت کی. یو شاعر تیر شوی مونږ څومره د سنت مخالفت کوو د رسول الله داغه شاعر نوم د میرزا بیدل هندوستان کې مشهور شاعر د پارسی او د اردو ژبې شاعر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدح کې داغه په صفت کې یو لوی قصیده جوړ کړ هغه د ایران یو بزرګ هغه واورېده چې دا خو ډېره بهترینه قصیده ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت پکې شوی دا سړی خو زبردست عاشق رسول دی د دې لیدل پکار دي دې ملاقات لازم د ایران نه را روان شو هندوستان ته چې د شاعر سره ملاقات وکم کلی کې تپوس ک میرزا بیدل کور بچته وای آغا ده کور ته ورغه میرزا بیدل چرته چا ورته آغا سخاوه کې دی ګیره کلی چې سخاوه ته دی ورغه ګیره کلا ولا او د خو بډې لوی ګمان راغله چې دا به بزرګي او ملاقات ور سره وکم عاشق رسول دی چې د اولی دا پس قاوه کې نه دی ورته وای دا میلما ریس چرا میتراش ګیرولې کله دا خد رسول الله سنت خلاف ورزي کې او ورته ریس میتراشم ولې دل مسلمان را نه مخراشم ګیره خو کلام خود مسلمان زړه نه خپکو مسلمان زړه خپکول غټه ګناه دا وړي خبرې دي نو دا میلما بزرګ ورته سوای وای دا مسلمان زړه خو نه خپکه یقینا خود دوار جهان د سردار امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه خپکه ته پوهیږي چې دا چاړستا پګیر راځي چې دین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څومره درد رسیږي تا ته پته شته بس دا خبره چورته وکړه بس د ورته ویل بس پښو آینده کې بدا کار نه کوم توبه بیا دا شعر ویل جزاک الله کے چشمم باز کر دی مارا با جان جان همراز کر دی خدای دې تاسو را ډېر خو کی زما سترګې دې کولا وکړي او زه دې د روح سره آشنا کړم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د روح دی بدن پر روح ژوند دی روح په عشق مصطفی ژوند دی چې روح کې عشق مصطفی صلی الله علیه وسلم نه د انسان نمړ ډیر خدي دې کې روح نشته نو هم غوا په منګه نبی الانس والجان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابا گواہی کوي اتم گوا به ودرېږي ابا سوکی الرحمن الله با گواہی قرآن کریم کې الله وې دا الله نه اسم پټ نه دي او الله تعالی وې تاسو هیڅ یو عمل نه کوئ مگر مونږ په تاسو گواهان یو خدای با گواہی خدای به زه گواہی کوم چې دا کار دې کړي بیا به صحیح نو تاسو مونږ چې د خدای نافرمانی په دې پانی زندگی کې کو په دې پانی ژوند کې دې پینځو ورځو ژوند کې د غمونو مصیبتونو دردونو نه دې ډک ژوند کې مونږ تاسو د الله نافرمانی کو دا ګوري چرته نه زی دا ښکار دي دا هر څه به مونږ له مخې لکېږي د دې صحیح او بهترینه طریقه دا ده چې سمنګ تاسو کړي دا غي نه توبه وباسو او آینده کې دا عزم وکړو دا په اراده وکړو
چې خدای تا سره زمونږ وعده ده نور بستا نافرماني موږ نه کوو انشاءالله دنیا و آخرت به دواړه زمونږ او ستاسو ښایسته او د آخرت ته به مخامخ کېږو خدای ته مخامخ کېدل یقیني دي الله دې ما تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي درود شریف وی اللهم صل